سلام او وخت مو بخیر. د غزه روز خبرونه ته راغلاست لکه څنګه چې د سولې مذاکرات 2 میاشتې کې چې په دوحه کې روان دي، خو تر اوسه هم لا یو جوړجاړي ته نه دي رسېدلي. تر دې دمه نیوکې پر دې وشي ګویا کې د امریکا تر ټاکنو وروسته به د افغانستان د سولې برخلیک څرګندېږي، خو دغه برخلیک لا هم نه مبهمه دی او تر اوسه په دې هکله باندې معلومات نشته چې ډېرې بیا یو شمېر ګوندونو په دې باندې نیوکې کوي چې ګویا کې د سولې پروسه یا مذاکرات انحصار شوي دي او دواړه خواوې په انحصار ولاړ دي. پر همدغو موضوعاتو باندې بحث لرو. هدایت الله پاکتین د پوهنتون استاد د سکایپ له لارې سره دی. بحث ته له ده سره ادامه کوو. پاکتین صاحب سلام، بحث ته ډېر ښه راغلاست. سلامونه نیک هیلې تاسو ته درنو لیدونکو او اورېدونکو ته وړاندې کوم. مننه، سلامات اوسئ. ښاغلی پاکتین، په پیل کې به له دې څخه پیل کړو چې د سولې دغه مبهم برخلیک تر دې دمه دغه مذاکرات څنګه ارزوي؟ له بده مرغه څنګه چې افغانانو کومې هیلې او تمې د سولې لپاره درلودلې او د دې ټینګارې کوو چې کیدای شي موږ د بین الافغاني خبرې پیل کړو، ډېر په اسانه توګه موږ په زر توګه وکولی شو هغه یو څه ناڅه لنډمهاله اوربند ته یا لنډمهاله سولې ته او بیا اوږدمهاله سولې ته افغانستان کې د تلپاتې ثبات او سولې ته ورسیږو. خو هر څه د افغانانو د غوښتنې پر خلاف روان دي. موږ تاسو ګورو له څه باندې یو میاشت تېرېږي چې دواړه ډلې بین الافغاني خبرو هغه د پیل مراسمو څخه تېرېږي، خو دواړه ډلې تر اوسه د ایکار شوي یا د مقدماتي خبرو باندې بوخت دي، تر اوسه مستقیم خبرو ته نه دي داخل شوي، چې دا خپله موږ ته راښیي چې افغانستان د سولې پروسه هغه څنګه چې موږ انګیرله، هغه څنګه چې موږ فکر کوو هغه ډول نه ده، بلکې د افغانستان د سولې پروسه ستونزمنه ده. د دغه ستونزمنې او دغه ټکنیتوب علتونه څو کیدای شي. یو داخلي لاسونه، دواړو لورو سره داخلي لاسونه خارجي لاسونه شتون لري چې دواړه لوري د هغه کوم ملاتړي چې لري نو د هغوی د خوشحالولو لپاره یا د هغوی بعضې ګټې فکر کومه دلته په خطر کې دی او نه غواړي چې هغه ډېر په اسانه توګه دوی خپل منځ کې سره شریک کړي. او بل لامل چې دا د لورو لخوا د واقعي استازو نه هغلته که موږ تاسو ګورو بیا خصوصا د افغان دولت له لوري چې کوم استازی لیږل شوی دی هغه اکثرا هغه خلک دي چې د خپلو شخصي غوښتنو ته ډېر ارجحیت ورکوي نسبت ملي غوښتنو ته. دا هغه څه دي چې د افغانستان دغه د سولې هغه پروسې ټکنۍ کړې ده او دغه پروسې یې له ستونزو سره مخ کړې ده او موږ تر دې د مهاله نه یو توانېدلي چې حتی لوري مستقیم خبرو ته داخل شي او هغه موضوعات چې د سولې په برخه کې ډېر اړین دي په هغوی باندې بحث وشي. تر اوسه پورې په دوه مهمو موضوعاتو، دوه مبهمو موضوعاتو چې هغه یو د فقه حنفي او جعفري ترمنځ د هغه فکر کوم حل شوی دی او بل د هغه لومړی مقدماتي خبرې چې یعنې د افغانستان بین الافغاني خبرې د طالبان او افغان دولت ترمنځ په کوم اساس ترسره شي چې دا خپله یعنی ښاغلی پاکتین دغو ستونزو ته په کتو سره فکر کوي چې دغه د بومباست کنګال واقعا د اوبه کېدو په حال کې دی؟ ګورئ افغانستان کې دا اوس ټولو منلې ده، نړیوالو منلې ده، سیمه ییزو هیوادونو منلې ده، نورو حتی په داخلي سطح باندې دغه شرایط رامنځته شوي دي چې اوس باید نوره موږ سولې ته ورسیږو. ځکه افغانستان کې 18 کاله په یو اصطلاح 40 کاله جګړې دلته کومه پایله ورنه کړله، بدون له بدبختۍ، بدون له افغان وژنې، بدون له ورځ تر بلې وروسته پاتې کېدو موږ هېڅ کومه بله لار پیدا نه کړل. نو اوس په نړیواله سطح د افغانستان د سولې لپاره هلې ځلې پیل شوي دي، بله لار نشته دی. هر څومره چې خبرې ځنډېږي په همغه اندازه زموږ افغانان قرباني کېږي، هغه همدا په همغه اندازه د جګړې دواړو ښکېلو لوري که هغه طالب دی که هغه دولت عسکر دي دواړه قرباني کېږي، هغه ولسي وګړي دي. نو بله لار د افغانستان د سولې لپاره نشته ده. که هر څومره دغه خبرې ځنډېږي یوازې قربانیان به افغان ورکوي، بالاخره موږ به بېرته همغه څه چې غوښتي دي هغه د سولې خبرې دي یا د افغانستان د روانې کشالۍ د سولې له لارې د دې حل ده، د هغه څخه بله حل لاره موږ تاسو نه لرو. او خو د دې لپاره باید موږ تاسو ارادې ډېرې غښتلې اوسېږي او همدارنګه اوس تاسې پرې چې د جګړې دواړه ښکېلې لوري دا هڅه کوي چې یو بل باندې تبلیغاتي تورونه ولګوي او ډېر هغه ډګرې تبلیغاتي لور ته بیولی دی اوس، ځکه دا خپله د سولې هغه پروسه زیانمنه کوي. که کله په هر هیواد کې په هر ځای کې غواړي واقعي سولې ته موږ ورسېږو باید ذهناً او له زړه څخه سولې ته آمادګي ونیسو، جګړه له زړه بده وګڼو. تاسې ګورئ څو ورځې وړاندې چې کابل پوهنتون کې کوم حمله ترسره شوله دغه د افغانانو ګډ دښمن له لورې ترسره شوله. دا هغه حمله وه چې
دلته غواړي په افغانستان کې د سولې پروسه لخوا له خنډونو او ګواښونو سره مخ کړي. خو زمونږ تاسو دولتي دستګاه تاسو ګورئ ټوله همدې ته کار ویلی و چې دغه عمله څنګه د دې عملې هغه تور په طالب باندې ور واچوي تر څو نړیوال په دې قانع کړي چې دغه د سولې خبرې باید له منځه ولاړې شي چې دا د افغانستان په ګټه نه ده. مونږ ته زه یو شي ته اشاره کوم، 18 کاله په افغانستان کې جنګ وش، نړیوال اتحاد دلته راغلی و، امریکایي هر ډول وسلې څخه نیولې، د نایتروجني بمونو څخه نیولې تر د بمونو مور پورې په دې خاورې وکارول شو. دغه افغانستان کې کشاله حل نه شوله بلکې ورځ تر بلې نور هم پراخه شوله. نو د افغانستان د کشالې د حل لپاره سیاسي لاره ده. که موږ بیرته دغه د سولې خبرې د کوم فرصت چې د کلونو وروسته رامنځته شوی ده دا له لاسه ورکوو، بیرته به موږ تاسو جګړې ته ځو او جګړه په هیڅ ډول افغانستان کې ګټونکی نه لري. د افغانستان جغرافیه دغسې جوړه شوې ده چې دغلته د جګړې ګټل ډېر ناممکن دي، ځکه دغسې یو غرنۍ سیمه ده، دغسې ده چې هر ځای کې کولی شي هغه کومې ډلې چې د دولت په وړاندې جنګېږي هغه خپل عملیات ترسره کړي. نو د جګړې ګټل دلته ناممکن دي. نو څه فکر کوئ چې بیا ولې د دغه جګړې په دوام کې آیا امریکا خاموشي اختیار کړي، چوپتیا غوره کړې ده؟ ګورئ، امریکا د سولې پروسه کې ما بار مخکې ویلي هغه ډول چې صادق باید واوسي نه ده. تاسې ګورئ د ټاکنو له ترسره کېدو څخه وروسته اوس د امریکا لپاره سوله لومړیتوب نه لري. مخکې د امریکا لپاره سولې ډېر لومړیتوب درلود تر څو د کمپاین کې هم استفاده وکړي. هغه فرصت څخه موږ ضایع کړلو، باید هغه فرصت څخه موږ استفاده کړې وه، خپل افغان لورو هغه استفاده کړې وای تر څو ټاکنو وړاندې موږ یو نسبي هوکړې ته رسېدلي وای. خو له بده مرغه چې هغسې ونه شوه. اوس امریکا کې داسې ښکاري چې د ټاکنو ګټونکی هم جو بایډن ده. نو د جو بایډن لپاره فکر نه کوم چې د افغان مسله په لومړیتوب کې قرار ولري، او که جو بایډن راځي هم د افغان مسله دویم، دریم یا څلورم، پنځم لومړیتوب به وي د لپاره. یعنې پټه په خو به نه درېږي، څه تغییرات به په دغه مذاکراتو کې راځي او که له سره به نیول کېږي؟ نه، د افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ماموریت په ختمېدو ده، ځکه هغوی نور د افغانستان جګړې څخه خورا ستړي شوي دي. د امریکا 15% خلک د افغانستان د جګړې خلاف دي. نو دا اوس ټرمپ چې کوم عسکر ویستل د دې څخه حتی مخکې خپله جو بایډن چې وه د اوباما د مرستیالۍ په وخت کې د دې ملاتړی و چې باید افغانستان کې دا ماموریت ختم شي. خو یو څه ناڅه ټکنتوب به پکې راځي، یو څه ناڅه به دغه بهیر ټکنی کېږي، یا امکان دی ولري زلمی خلیلزاد چې د دې ماموریت لپاره ګمارل شوی دی کېدای شي هغه کې بدلون راشي، ځکه هغه د جمهوري غوښتونکو سره ډېر نږدې اړیکې لري. او که دلته یو ګوند بل بدلون کې رس کې راځي نو د دې فکر دوی هغه مکمله کابینه یا د بهرنی سیاست کومه لویه حلقه چې د دوی په لاس کې د بهرنیو چارو وزیر دی هغه به بدلیږي. امکان زیات دا شتون لري چې زلمی خلیلزاد کې هم بدلون راشي، دغه ماموریت لپاره لاړ شي. او بل د جو بایډن خبرې د افغانستان په تړاو ښې نه ښکاري، ځکه د بار په خپلو خبرو کې د افغانستان کې د ملت نه جوړونې په اړه خبرې کړي دي. همدارنګه څو ځلې د افغانستان کې د افغان ملت لپاره ښې څرګندونې نه دي کړي. او بل یو بد زیری چې د افغانستان لپاره کېدای شي جو بایډن له پاکستان سره ډېرې نږدې اړیکې لري او پاکستان ورته ډېره لیوالتیا لري چې د جو بایډن بریا ته ورسیږي. په مقابل کې ټرمپ بیا هندوستان ته مراجعه کړې وله چې موږ ته د پاکستان په نسبت هندوستان په ګټه ده. نو دغه څه د افغانستان د سولې بهیر نو څه فکر کوئ ښاغلي پاکتینچیا، اوس څرنګه چې د امریکا ټاکنې هم له ډول جنجالونو سره مخ دي، دواړه یو بیا هم یو وایي چې زه ګټونکی یم او بل وایي چې زه دغه مسله که چیرې اوږدېږي د دوی ټاکنې چې څو معلومیږي آیا د دوحې مذاکرات به همداسې په ټپه ولاړ وي د امریکا مداخلې ته، او که نه دوی به ناستې ترسره کوي؟ موږ تاسو که وګورو د افغانستان د سولې خبرې کې چې کله پیل شوي دي په خاصه توګه د امریکا او طالبانو ترمنځ چې کوم تړون وشو له هغه څخه وروسته امریکا مداخلت څخه یو پرمختګ هم موږ تاسو نه دی لیدلی. که هغه د زندانیانو خوشي کېدل موږ تاسو ولیدل چې هغه زموږ تاسو ولسمشر غني وویل چې زه دا زندانیان هېڅکله هم نه خوشي کوم، خو همغه د امریکا فشار و چې زندانیان خوشي شول. همدا ډول د انس حقاني خوشي کېدل چې د حکومت لپاره یوه سره کرښه وه، نو د امریکا په دخالت باندې انس حقاني او د هغه نور دوه ملګري خوشي شول. د افغانستان په خبرو کې د امریکا دخالت پرته هېڅکله پرمختګ نشي کېدلی، ځکه امریکا دلته نفوس لري، امریکا دلته پانګه اچونه کړې ده. او اوس امریکا که چېرې غوښتې وای وختي به دا خبرې پیل شوې وای
الافغاني خبرې به پیلېږي. نو اوس که د بین الافغاني خبرې د همغه دوحې تړون په اساس باید پیل شوی وای، نو ولې اوس دغه خبرې کې نور موضوعات اضافه کیږي یا نور څیزونه ورکې اضافه کیږي چې دا خپله هم امریکا په لوی لاس نه دی غوښتي یا هم ورته لیوالتیا نه لري چې دغلته امریکا خو اوس تازه بیا هم طالبان ته خبرداری ورکړې چې د توافقنامې د تضعیف په برخه کې که تاوتریخوالي ته دوام ورکوي. دغه خبرداری د څه ښکارندویي کوي؟ ګورئ موږ څو ځلې یا بار بار موږ د بحثو کې ویلي دي چې امریکا د نړۍ زبرځواک ده، هغوی هر وخت هغوی سره هارډ او سافټ پاور دواړه شته دي. هغوی کولی شي هر وخت د نړیواله صحنه یا نړیوال هغه متحدین یا کوم ځواک چې لري د خپل ځان په نفع وڅرخوي. اوس تاسې ګورئ چې په کوم تړون کې چې لیکل شوي وو چې باید 10 ورځو کې دغه زندانیان خوشي شي، خو هغه د 6 میاشتې ونیولې. همدارنګه د بین الافغاني خبرو چې باید اساس یې همغه تړون اوسیږي، خو نن ولې نه پلي کیږي؟ امریکا خپله دغه تړون بار بار نقض کړی دی او بعض ځایونو کې په طالبانو باندې حملې ترسره کړي دي. میدان وردګو کې، هلمند کې څو ځلې حملې ترسره کړلې دي. د تړون څخه عامه ښکارندویي کوي چې امریکا دغه تړون نقض کړی ده. او بل که د تړون په اساس وګورو، تاوتریخوالی په ښارونو کې هېڅ کوم تاوتریخوالی نه ترسره شوی. موږ تاسو ونه لیدل چې د طالب له لورې چې دوی رسمي توګه د هغه مسؤلیت په غاړه اخیستی وي، داسې کومه لویه حمله نه په دوی باندې ترسره شوې ده نه په افغان حکومت باندې ترسره شوې ده. نو له دې څخه د امریکا په نسبت طالب ډېر د هوکړې تژمن ده. خو د طالب خبره ځکه ځای نه نیسي، طالب چې دا هغه یو جنګي ډله ده، هغه په غرونو کې ده، هغوی سره هغه کوم توکي چې د خپل ادعا د ثابتولو لپاره ولري هغه نشته دي. نو امریکا کولی شي ځکه قدرت ورسره ده، پیسې ورسره دي، مال ورسره ده، او نړیوال هم غواړي چې امریکا سره اړیکې خراب نه کړي. امریکا چې هر وخت غواړي دغه تړونامې څخه وتی شي، ځکه موږ تاسو ولیدل چې ایران چې د افغان طالبانو په نسبت ډېر یو پیاوړی هیواد ده، هغه ډېر اته اړیکې هغوی ډېرې پراخې دي، د هغه تړون څخه ووته. نو دې تړون څخه ورته وتل هم کوم ستونزمن نه دی. خو یو ګټه چې کېږي د افغانانو لپاره تل دغه تور په طالبانو باندې لګول شوی ده چې دوی د افغانستان کې د جګړې د دوام هغه ذمه په دوی باندې اچول کېږي. خو اوس که امریکا له تړون څخه وځي یا د سولې په وړاندې کوم خنډونه جوړېږي، دغه به طالب ته راجع شي چې طالب حد اقل هغه د وکړی شول د یو تړون ترلاسه کړي او د تړون څخه هم امریکا ورڅخه وتله. نو بیا د طالب د جګړې لپاره بیا نو هیڅوک هم مخه نشي نیولی. نو بیا د طالب د جګړې لپاره نور هم د سون توکي ښه په اسانه پیدا کېږي. ښاغلی پښتین، اوس څه فکر کوئ چې ډېری په دې باور دی ګواکې دغه د دوحې مذاکرات یرغمل شوي او یا هم په یو ډول انحصار دي؟ په دې برخه کې څه نظر لرئ؟ بالکل دا خبره سمه ده. د دوحې ته کوم مذاکرات چې دي یرغمل شوي دي. موږ تاسو ولیدل چې اوس په افغانستان کې زیاتره هغه ګوندونه، هغه خلک، هغه بانفوذي خلک کونسته شوي دي، بلکې په مقابل کې هغه خلک لیږل شوي دي چې حتی د طالب هغه اشخاصو څخه شناخت نه لري. همدې ډلې کې یو داسې څوک لیږل شوی دی چې یو وخت د سولې یو مسؤلیت هم په غاړه، یو وخت د طالب چارواکي د یو لوی یو مصاحبې کې د هغه په اړه پوښتنه ترې وشوله، هېڅ حتی دی نه پوهېده چې دغه سړی څه کاره و. نو کله چې مذاکرات کوم لوري څخه شناخت ولري او د هغه هره د ضعف نقطه، د قوت نقطه هغه دسته معلومه وي، نو کله چې ته د هغه د نوم څخه شناخت ونه لري، د هغه د پوزیشن څخه شناخت ونه لري، ته څنګه کولی شي چې هغه سره مذاکرات وکړلي؟ او بل زه یو څه شی یادونه باید وکړم چې افغان حکومت نه غواړي د افغانستان سولې کې پرمختګ وشي. حد اقل دوی په دې لټه کې دي چې دغه 15 کاله دوی چې انتخابات ګټلي دي دغه په ناندریو باندې تیر کړي. نه تنها چې دغه وخت بلکې راتلونکو لپاره هم دوی پلانونه لري. تاسو ګورئ اوس په کوم دلیل باندې ښاغلی پښتین؟ زه درته راځم. تاسو وګورئ اوس حمدالله محب لګیا دی تر څو راتلونکو ټاکنو لپاره د ځان کمپاین وکړي. اوس مخکې کوم قومندان د امنیه چې ولسوالیانو لپاره به ټاکل کېدل، هغه وزارت داخلي مسؤلیت ده، د هغې صلاحیت ده. نو ورځ تر بلې د وزارتونو صلاحیتونه انحصاریږي او د وزیرانو صلاحیتونه انحصاریږي. دی اوس په دې لټه کې د ولسوالانو په ګمارنه کې د حتی د ډېرو ټیټ رتبه ګمارنو کې خپله شورای امنیت
همدارنګه ارګ دخیل دی اولته دوی دا هڅې کوي چې تر څو د راتلونکو 5 کلونو لپاره هلته پوره نفوذ ځان لپاره جمع کړي تر څو راتلونکي کیدی د ځان دپاره لابي وکړي. او بله دلیل دا کیدی شي تاسې وګورئ چې کوم عمله چې په هغه باندې ترسره شوله کابل پوهنتون باندې تاسې د دولت کوم چینلونو ته سر ورښکاره کړئ ټولو کې هر چینل کې دا ویل شوي دي یا د دوی ویندویانو لخوا دا ویل شوي دي چې په افغانستان کې نو دغه حمله د طالب له لوري ترسره شوې ده. بیا کوم بنرونو چاپېدل دا ولې د هغه ساحه د دولت له لوري محاصره وه، هلته د شپې عملیات جریان درلود، دغه بنرونه چا راوړل چا نصب کړل. د همدې خلکو څخه باید پوښتنه وشي چې هغه چا چې دا بنرونه چاپ کړي هماغه خلکو دغه حمله هم ترسره کړې ده. نو بل تاسې وګورئ خپله په داخل د جنګ کې طالب کله چې حمله کوي اوس پورې تاسې کوم ځای کې لیدلی دی چې هغه ځان سره بیرغ راوړی وي، د هغه بیرغ اچول او هغلته داعش مستقیما رسمي د خپلې پاڼې څخه چې هغه مسؤلیت په اخلي او بیا د طالب بیرغ هلته اچول دا په څه معنا ده؟ دا خپله د دې ثبوت ورکوي چې دلته کړی شته دی په داخل کې چې هغوی غواړي دغه د سولې پروسه سبوتاژ کړي او دغه پروسه له منځه ویسي د خپل د قدرت د غځولو لپاره. ښاغلی پاکدین موږ د وخت وژنې او یا ورور وژنې ته وخت لري افغانستان؟ ګورئ افغان ولس مکمله توګه له جګړې څخه ستړی شوی ده. موږ کله که جنګ تعریفوو باید لاړ شو هلمند ته لاړ شو، حتی کابل کوڅو ته لاړ شو، د کابل هغه قربانیانو ته سر ورښکاره کړو، بیا د جګړې زور موږ تاسو ته معلومیږي. خو هغه څوک چې هغه په جنګ کې حتی د یو ډېره مننه پاکدین صاحب، سلامات اوسئ. د پوهنتون استاد هدایت الله پاکدین و چې په ټوله کې د سولې مذاکراتو نامعلوم برخلیک باندې له موږ سره بحث درلود.